محترم مسلمانانو یو بهترین وظیفه د لدر کوم اسانه وظیفه ان شاء الله کوم مسلمانانو چې دا وظیفه وکړله د هغوی حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. او که تا ته دا خبره معلومه وي چې زه په یو مصیبت کې گرفتار یم، زه په یو حاجت کې گرفتار یم، زه د دشمنانو په یو قلعه کې گرفتار یم، زه د حاسدینو چې حسد د سره کوي د هغوی په منځ کې گرفتار یم، زه د خلکو د جبو د لاسه تنګ یم، زه چې دی نو داسې گرفتار یم چې د هغې گرفتارۍ اړو سر نه معلومیږي. یو گرفتاری د حکومت د سیړه وي چې انسان گرفتار شي جیل ته لاړ شي، عدالت ته پیش بې اخلاصي وشي، یو د الله تعالی په د گرفت کې انسان ګیر وي، یو د خپلو ګناهونو د وجه نه انسان په گرفت کې ګیر وي. خو څومره چې مشکلات محترمو نو د هغې نه د خلاصي دپاره یو دوه درې خبرې او دا وظیفه په ذهن کې کېدوئ، نو انشاءالله چې الله تعالی به تاسو د هر بالکل تاسو وباسلی کې انشاءالله د الله تعالی په احسان سره. خو دا وظیفه به کوئ، په دې خبرو به ځان پوهه کوئ، په دې خبرو به عمل کوئ، نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته فایده درکوي، الله تعالی به تاسو له سرخوري درکوي، الله تعالی به تاسو له کامیابي درکوي. او که نه په دې خبرو مو عمل ونه کو او په دې وظیفه باندې مو عمل ونه کو، نو محترمه بیا زندګي ګرانه، دا مشکلات بیا ډېر زیات نه ختمېدونکي مشکلات هم تاسو باندې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویانو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی دی د ټولو مسافرو د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. محترمانو نن زمونږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه یا صبور دا د الله تعالی نوم دی، محترم اسم اعظم دی، د رب کریم نوم دی، د رب لا یزال نوم دی. هغه رب چې هغه بے پروا دی، هغه رب چې هغه صمد دی، بے نیازه دی، چاته حاجت نه لري، چاته مشکل نه لري، چانه امداد غوښتونکی نه دی، خپل خزانې ډکې دي، خزانې فراخه دي. محترم الله تعالی فرمایي ټول انسانان بربند دي مګر هغه چا جامه اغوستې چې ما ورته ورکړې. الله تعالی فرمایي ټول خلک وږي دي خو مګر هغه څوک چې ما ورته روټۍ ورکړې هغه ماړه دي. ټول انسانان تږي دي مګر هغه څوک چاله چې ما اوبه ورکړي. ټول انسانان غریبانان دي مګر هغه څوک چې ما ولا مال ورکړی، فراخت مې ورکړی. نو محترمو دا ټول څیزونه عارضي دي. مال کو چاله الله ورکړی دا هم عارضي دی، که څوک غریب دی دا هم عارضي غریبي ده، که څوک درمیانه دی نو دا هم عارضي دي. انسان محترمو د مور د خېټې نه لغړ راوتی دی او لغړ به مو تاسو دغې قبر ته ځو. کفن کې هم شک دی، په قبر کې نه الماری شته، په قبر کې نه د پیسو خزانه شته، نه په کفن کې جیبونه شته، نه اوس نن تاریخه پورې چا قبر ته ځان سره پیسې وړي، نن تاریخه پورې چا ځان سره نه خپل بچي نه ښځه بوتلې، نن تاریخه پورې چا ځان سره د دنیا نه زراعت نه مراعات وړي. محترم دغه یو انسان دی او دغه بربند او لغړ به دغه خپل قبر لځي. زما ستاسو حقیقت دغه دی، الله تعالی دې زما ستاسو ګناهونه معاف کړي. محترمو چې د انسان یو حقیقت دغه وي چې هغه لغړ راغلی، لغړ به دنیا نه ځي، نو بیا ولې دنیا دومره ستړې مو تاسو په خپل سر باندې اغوستې؟ بیا ولې د دنیا دومره له لعب د دنیا دومره مشکلات مو تاسو په خپل سر باندې اغوستې؟ بیا ولې دومره ګناهونه چوتو؟ محترمو چې زما ستاسو تګ دغه تیارو ته دی. بیا ولې دومره ګناهونو باندې دغه کوو، یعنی ندامتیا فې نه کوو او په ګناهونو باندې ډاډه ورځو؟ محترمو زما ستا لپاره ډېره د نقصان، ډېره د سبب، ډېره د خطرې خبره ده. نو خپل ځان وپېژنو، خپل الله وپېژنو. که چا چې الله وپېژنده دی به همیشه خوشحاله وي، که چا الله ونه پېژنه دی به همیشه مصیبتونو کې. الله تعالی فرمایي زه دوه یارې په چا نه یو ځای کوم. کوم انسان چې الله تعالی نه په دنیا کې ویرېده، الله تعالی فرمایي په آخرت کې به دی خوشحاله وي. او کوم انسان چې په دنیا کې د الله تعالی نه یریږي،
یعنی په خپل مرضی ژوند تیرین. الله تعالی فرمایي چې دنیا کې خو نه یریږي خو په آخرت کې به د یاروم. د آخرت یره د الله تعالی ډیره خطرناکه ده. نو دا خبره په ذهن کې کېده وای ګناهونه پرېږده وای خپل الله سره رجوع خپل الله سره تعلق برابر که یقینا چې هر حاجت په خپل پوره کیږي. دا کومه چې اوس وظیفه ده یا صبور محترم دا هم تاسو ان شاء الله وکئ او عمل فنیت باندې وکئ. الله جل شانه به ډېر خیرونه درکړي ډېر برکات به درکړي. طریقه د دغه وظیفې یا صبور دا د محترمو چې دا به تاسو 100 فیرې وایي چې کوم انسان د یعنی دا ماسپخینې ټایم نشي 12 بجې خوشه دغه ټایم کې 100 مرتبه دا وظیفه په ورځ کې کوي نو د هر مصیبت نه به الله تعالی محفوظ کې او د دشمنانو د حسد نه د هغوی د جبو نه د هغوی د هر قسم گرفتارۍ نه به الله تعالی ته امن ورکړي. کوم انسان چې روزانه ده یا صبورو زر وارې وی نو محترمو د اسم اعظم په برکت سره به هغه ته اطمینان قلب نصیب شي. یعنی زړه به هر ټایم خوشحاله وي زړه به هر ټایم مطمئن وي. نو 100 وارې د ماسپښین مونځ نه مخکې وایي یعنی د 12 بجو کې 100 وارې وایي او روزانه 1000 وارې چې کوم وخت فارغه وي 1000 وارې دغه وخت کې وایي ان شاء الله چې الله تعالی مو سره حاجتونه او مشکلات آسان کړي. الله تعالی مو خوشاله او آباد ساته. موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي مو تاسو ته ډېر دعاګانې کوي. جزاک الله خیر احسن الجزاء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. لوی الله جل شانه بنا وسپارم الله تعالی همیشه لپاره خوشاله او آباد کامیاب او کامران تر تازه لره هر ځای کې چې